نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم اختلاف العلماء في التطهير بفضل طهور المرأة مخي حدیث بیان شویو چې باغی کې داو چې حکم ابن عمر الغفاری نه روایت دی چې یقینا نبی صلی الله علیه وسلم منع کړی دا چې اودسو کې سړی پاغ اوبو باندې چې زنانو نه باقی پاتې شي دا اوداسه یا غسل نه. نو د دې روایت متعلق بحث کوو. اوس د دې نه پدې کې د علماو اختلاف ذکر کړي چې بعضي علما هغه فرمایي چې زنانو نه کومې اوبو پاتې شي دا اوداسه یا غسل نه پاغي باندې اودس او غسل کیږي سړی کولې شي، او بعضي علما وی چې دا نشي کوله. نو فرمایي اختلاف العلماء اختلاف د علماو فی التطهیر په پاکه حاصلولو کې بفضل طهور المرأه پاغ زیاتی پادشو اوبو د زنانه باندې. والحدیث يدل فرمایي چې دغه حدیث دا مخکې چې ذکر شو دا دلالت کوي علی پدی باندې انه لا يجوز للرجل چې یقینا ندی جایز سړي د پاره یتوضا چې اودسو کې بفضل وضوء المرأه په باقی مانده پاتې شو اوبو دا اوداسه د زنانه. وقد ذهب او یقینا تل کړي دی الى ذلك دی خبری طرف ته عبد الله ابن سرجس چې دا عبد الله ابن سرجس دا صحابي دی د نبی صلی الله علیه وسلم. ونسبه ابن حزم الى الحكم او نسبت کړي دی دغه قول ابن حزم ظاهری رحمه الله حکم ابن عمر چې هغه راوی دی د حدیث چې دا مخکې ذکر شو. دا غرنګي نسبت کړي د جويريه رضی الله عنها ته چې جويريه رضی الله عنها ام المؤمنین و د نبی صلی الله علیه وسلم بیبي وا، و ام سلمہ او ام سلمہ رضی الله عنها ته چې دا غیم دا قول له د عمر ابن الخطاب رضی الله عنهم دا قول له و به قال او په دې باندې قول کړي د سعید ابن المسیب او حسن بصری، وهو ايضا قول احمد او دا دغه رنگي قول د امام احمد ابن حنبل رحمه الله دی او د اسحاق دی. لكن قيده بما اذا خلت به لیکن دی دواړو امامانو په دې باندې دا قید لګولې دي چې کله چې دا زنانه یوازې او د سکی یا یوازې غسلو کی سړی ور سره شریک نوي او دین او په پاتې شي، او هر کله چې خزا او خاون یو ځای غسل کوي نو باغه طریقه باندې بیا جایز ده. وروي عن ابن عمر او روایت کړي شوی دی د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما او د امام شعبی تابعین او د امام اوزاعی المنع منع لیکن مقیدا بما اذا كانت المرأة حائضه باقي کې قید لګول شوی دی چې کله د زنانه حایضه وي د حیض د وجنه غسل کی او بوت پاتې شي نو باغی باندې سړی د پاره غسل کول یا اودس کول دا جایز نه دي. مطلب دا دی ک یو زنانه صرف صفای د پاره غسل کی اسی بدن صفا کوي خیری لري کول د پاره یا مثلا ګرمه کې غسل کوي د لپاره چې بدن یخ شي او بتی پاتې شي نو پاغي کې بیا ممانعت نشته ده. ونقل المیمونی او نقل کړي دي میمونی د امام احمد ابن حنبل رحمه الله نه چې امام احمد ابن حنبل رحمه الله فرمایي ان الاحاديث الوارده یقینا هغه حدیث چې راغلي دي فی منع التطهیر په بارد من کولو د پاکه حاصلولو کې بفضل وضوء المرأة پاغ باقی مانده پاتې شو اوبو د زنانه داوداسه
وفي جواز او په جواز کې چې راغلی یا په منع کې راغلی یا په جواز کې، نو امام احمد ابن حنبل رحم الله فرمایي چې دا مسترب دي دا روایتونه، او مسترب دا قسم د ضعیف ته. لیکن ورپسې فرمایي لیکن قال هغه فرمایلی دي امام احمد ابن حنبل رحمه الله صح عن عدة من الصحابه چې صحیح ثابت شوی دي عن عدة من الصحابه د یوسو ډیر شی صحابه کرامنا المنع منع فيما اذا خلت به، کله چې دا زنانا یوازې غسلو کی. وعورض او پدې باندې اعتراض راغلی دی بیان الجواز ايضا چې یقینا جواز دغه رنګي نقل نقل کړی شوی دی عن عدة من الصحابه د یوسو صحابه کرامنا منهم باغی کې عبد الله ابن عباس ته واستدلوا او دوی دلیل نیولې دی بما پاغ سبانی سیاتی من الادله زده چې رستو براشي د دلایلونه، رستو په دې صفحه کې بیا غ دلایل ذکر کیږي. وقد جمع یقینا جمع را وستل شوی د تطبیق کړی شوی دی بین الاحادیث په من د احادیث کې به حمل احادیث نه چې په کوم حدیث کې نه راغلی دا نو دا حمل کړی شوی دی علامات تساقط من الاعضاء، دا اوبتنا مراد دي چې هغه د اندامونو نارتاوي شي او استعمال شي لکونی قد صار مستعمله، ځکه چې دا یقینا وګورځي مستعمل اوبه. والجواز او جواز جائز به علامه بقیه من الماء، کوم یو بشي باقی پاتې شي دا او داسنه نو باغی باندې با غسل او دس دا جائز دي، دا تطبیق راوستلو د پاره دا خبره کړی دا. وبذالک جمع الخطابی او په دې باندې دغه طریقه باندې جمع راوستي د امام خطابی رحمه الله. واحسن منهما جمع به ما جمع به الحافظ في الفتح، او ټول نغوره خ طریقه چې جمع راوستل پاغي سره حافظ ابن حجر رحمه الله فتح الباری کی هغه څنګه جمع راوستل من حمل النهي چې هغه دا نهي چې حمل کړی دا علی التنزیه په تنزیه باندې، یعنی کراهت تنزیهی سره بقرینه حدیث الجواز الاتیا، د وجه د قرینه دا حدیثونه چې پاغي کې دلیل په جواز باندې چې دارو سور پسې راځي اوس هغه حدیث ذکر کړي. لسم نمبر روایت ذکر کړي د جواز باره کې. وان ابن عباس د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما روایت دی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم یقینا نبی صلی الله علیه وسلم کانو یغتسل غسل بیکو بفضل میمونه، پاغه ابو باندې چې میمونه رضی الله تعالی عنها باقی پاتې شولې. دا روایت امام احمد او مسلم رحمه الله نقل کړي دي. درجه د حدیث دا چې دا صحیح دی. یو لسم روایت وان ابن عباس عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما روایت دی چې د روایت کې د میمونه رضی الله عنها ان رسول الله صلی الله علیه وسلم یقینا النبي صلی الله علیه وسلم توضأ ودسک بفضل غسلها من الجنابه، پاغه ابو باندې چې باقی پاتې شوی دی دا پاتې شوی داغه د غسل د جنابت نه. دا روایت امام احمد او ابن ماجه نقل کړي. درجه د حدیث دا چې دا صحیح دی. دولسم روایت وان ابن عباس رضی الله عنهما عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما روایت ته قال دې فرمایي اغتسل غسل کو بعضی بیبیانو د نبی صلی الله علیه وسلم فی جفنه په یولوخی کې، نبی صلی الله علیه وسلم بیبیانو کې یو بیبی وا چې هغه په یو لوخي کې غسل وکړ، یو لوخي نه و استعمال کړ غسل د پاره. فجاء النبي صلی الله علیه وسلم، پس راغی نبی صلی الله علیه وسلم لیتوضا چې د سو کې منها د غلوخنا او یغتسل یا غسل کی. فقالت له، پس وی دغه بیبی د نبی صلی الله علیه وسلم نبی صلی الله علیه وسلم ته یا رسول الله د الله تعالی رسولا انی کنت جنبا یقینا ز په جنابت کیوما او ما دینه غسل کړي. فقال بس نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل ان الماء لا يجنب، یقینا ابو نه پلیتیږي. دا روایت امام احمد ابو داود او نسائی نقل کړي. دا امام ترمذی نقل کړي دي او امام ترمذی رحمه الله فرمایلی دي چې حدیث حسن صحیح، دا حدیث حسن صحیح دی. نو درجه حدیث دا چې دا صحیح شو. حدیث الاول حدیث د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه سره د دینه چې دا په صحیح مسلم کې راغلی
قد اعلو یقینا معلول کړي دي لپاره یو قوم بتردد وقع فی روایت عمرو بن دینار د وجه دا شکنا چې هغه واقع شوی دی په روایت د عمرو بن دینار کې حيث قال څنګه چې فرمایلی دي وعلم زما علم زما په والذي واغ يخطر على بالي چې هغه تیری زما په زړه باندې زما په زړه کې دا خبر راځي نو دې خبر نه معلومیږي چې دې کې شک دی په دې روایت کې ان بشعثا یقینا ابو شعثا اخبرني ما ته خبر را کړی فذكر الحديث نو دا حدیث ذکر کړی وقد ورد یقینا را نقل کړی دا حدیث راغلی من طریق اخرى وبل سند سره بلا تردد بغیر د تردد نه دیو جنا د شک دا خبره ختم دا روایت صحیح دی واعل یقینا معلول کړی دا روایت ايضا دا رنگي بیادم ضبط الراوی د وجد نشوالی ضبط دراوینا ومخالفتی د وجد مخالفت ثقاتنا چراوی کلا تام ضبط نوی دا رنگی مخالفت کی د ثقاتنا نو دا روایت کمزوری ذکر دا شاذ او شاذ مقابله د مقبول کی محفوظ کی دا مقبول نوی والمحفوظ او محفوظ روایت غسره ما اخرجه الشيخان اج نقل کړي بخاری او مسلم بلفظ پدې اصل الفاظ سره ان النبي صلى الله عليه وسلم وميمونه يقين النبي صلى الله عليه وسلم وميمونه رضي الله عنها كان يغتسلان دي دول بغسل کو من اناء واحد دي ولخنا وحديث الاخر بل روایت چې اخرجه نقل کړي دي لپاره د رنگي امام دارقطني او امام دارقطني هغه تصحیح ویلي دي وصحه ابن خزیمه او سیکر دیغه لپاره ابن خزیمه وغيره او ددنا علاوه نور علماء کذا قال الحافظ في الفتح دغرنګ فرمایلی حافظ ابن حجر فتح الباری کی وقال دارقطني فرمای قد علوا قوم يقين المعلول کړ دې روایت د پاره قوم دا روایت معلول ګرځولې ده پدې کې علت ده د وجه سماک ابن حرب نا راوی ہی چا راوی دے ددی ان اکرمتا دا اکرم رضی اللہ تعالی عنہ لانه کان يقبل التلقین چې دبا تلقین قبل او مطلب دا چې کله به روایت ذکر کا او چا ورته وش دا روایت دا سند او دا سید نو دوی بس دغه سید څنګه چې ته وای دار چا فتح وای قبل ولا او کله چې راوی د بل فتح قبلین نو دا دلیل د دې چې د په حافظه کې فرق راغلی ځکه چې کله د یو انسان حافظه مضبوط وي ناغه چا فتح بیا نه قبل نو هر کله چې د تلقین یعنی فتح قبل ولا نو دا دلیل د کمزوروالی د حافظه د دغه راوی دی کله چې د راوی حافظه کمزوري شي نو هر روایت بیا ضعیف شي لیکن قد رواه لیکن یقینا روایت کړ دی د لپاره شعبہ روایت کړ دی د لپاره او هو لا يحمل عن مشایخه او اغا نه نقل کی د خپل استادانو نه الا صحیح حدیثهم مگر دا غي صحیح حدیث نو دغه روایت شعبہ نقل کړي دي نو هر کله شعبہ نقل کړي دي نو دا دلیل د صحت دغه روایت د پاره دی وس د الفاظ تحقیق کی روایت کې راغلی لا یجنو فی نسخه بفتح الیاء تحتیه وفتح الیا سره دی وفي اخرى بضمها وبل یو روایت کې چې په ضمه سره دی یو جنب یا جنب یا یو جنب فالاولى من جنوبا اولنې روایت چې شو یجنب نو دا د جنوبا نه دی بضم النون وفتحها په د ضمید نون سره او په فتحې داغه سره والثانیه او دویم روایت چې من اجنب د اجنب نه دی اجنب یو جنب قال فی القاموس قاموس کی فرمایلی دی صاحب د قاموس چې دا لغت کتاب دی قاموس المحیط وقد اجنب وجنب وجنب واستجنب وهو جنوب دا الفاظ استعمالیږي یستوی للواحد والجمع نو دا برابر دی لپاره د واحد او د جمع مطلب دا چې واحد او جمع لپاره یو شان الفاظ راځي په الفاظو کې فرق نشتی خو معنا کې به فرقي هغه مقام ته وکته کیږي چې کوم ځای کې جمع مرادي جمع معنا وکيږي کوم ځای کې مفردي د مفرد معنا وکيږي ورپسې فرمایي او ظاهر حدیث ابن عباس و میمونه ظاهر د حدیث د دواړو حدیثونو چې یو حدیث عبد الله ابن عباس ته بل حدیث د میمونه رضی الله تعالی عنها
معارض لحدیث الحکم السابق دا معارض لپاره دا حدیث د حکم چا مخکې تیروته مخکنی درس یا تیروته هغه کې نه راغلی دا دین جواز معلومیږي نو دا معارض معلومیږي او بل سره وحديث الرجل الذي من الصحابه او حدیث دا سړي چې صحابه کرامو اگر چراوی صحابي مجهول شي خو جهالت د صحابي دا مضر د حدیث صحت د پاره نیوي فیتعین الجمع بما سلف نو مقرر بکړی شي تطبیق هغه چې مخکې تیر وته دلته کې دا کوم نن درس کې چې مخکې تطبیق بیان شو بس دغه تطبیق متعین دی لا یقال ندی ویل کیږي دا اعتراض نه کیږي ان فعل النبي صلی الله علیه وسلم یقینا فعل د نبی صلی الله علیه وسلم لا يعارض قوله الخاص دا دی معارضه نه کیږي د وینا دا سره چې هغه خاص په امت باندې مطلب دا چې یو وینا نبی صلی الله علیه وسلم کی نو امت د پاره خبره ذکر کی قانون او یو د فعل د نبی صلی الله علیه وسلم نو فعل د نبی صلی الله علیه وسلم هغه خاص هغه پوری او چې کوم قولی خبره هغه امت د پاره وی نو دې خبره دا خبره کوي چې لئن نقول یقینا زکه چې یقینا منغه وایو ان تعلیل او الجواز یقینا علت ګرځول دا د جواز بیان الماء یقینا لا یجنب دا وبنه پلیتیږي دوبو بارکی دا ویلی چې وبنه پلیتیږي نو دا مشعر خبر ورکون کې بیا ادم اختصاص ذالک به دا خبر نبی صلی الله علیه وسلم ور خاص نه ده چې نبی صلی الله علیه وسلم میمونه رضی الله عنها ته وی چې وبنه پلیتیږي و ايضا او دا رنګ النهي نهي غیر مختص بالامه دا امت ور خاص نه ده بلکې دا نه چې دا نبی صلی الله علیه وسلم ته شامل ده ولی لئن صيغه الرجل زګه چې صيغه الرجل چراغلی ده پدې کې تشملو نبی صلی الله علیه وسلم تشامل بطریق الظهور بس طریقې د ظاهر سره نبی صلی الله علیه وسلم او رجل کې شامل دي وقد تقرر او یقینا ثابت شوی دی دخول المخاطب داخل والد مخاطب فی خطاب نفسی په خطاب د خپل نفس کې نام او لو لم يرد ذلك التعليل کدا تعلیل نه راغلی چې نبی صلی الله علیه وسلم ویلی دي چې ان الماء لا يجنب نو قال فعل صلی الله علیه وسلم مخصص له بیا په فعل نبی صلی الله علیه وسلم هغه پورې خاصو خودل د کی دا تعلیل چې ذکر کړو دي تعلیل نه معلومیږي چې دا حکم عام دی من عموم الحديثين د عموم د دوړو حدیثینو نه د دوړو حدیثونو نه السابقین چې مخکې تیر وته وقد نقل النووي او يقينا نقل کړی دی امام نووي رحمه الله هغه نقل کړی دی اتفاق علی جواز وضوء المراتب په جواز او د زنانا بفضل الرجل پاغه او باندې چې سړی نه پاتې شي سړی نه او پاتې شولې دا او داس یا غسل نه نو زنانا پاغه باندې او داس کول شي یا غسل کول شي بل اتفاق په دې کې اختلاف نشته دون العکس هو پاک سره نه مطلب دار چې کله زنانه غسلو کی او دسو کی او بتی پاتې شي د باغی باندې سړی او دس یا غسل کول شي کني شي کول نو باغی کې اختلاف ته وتعقب الحافظ بان الطحاوی قد اثبت فيه الخلاف یقینا پدی باندې دا اعتراض کړی د حافظ او دا خبره ثابته کړی ده چې پدی کې اختلاف شته دی پدی کې هم اختلاف شته دا کومه مخکنه مسله چې ذکر کړله چې زنانه پاغه او باندې غسل او داس کولې شي چې کله د سړی نه او پاتې شي دا او داس غسل نه نو دلته هو دا وی چې امام نووي رحمه الله ویل دي کې اتفاق دی خو حافظ ابن حجر رحمه الله فرمایلی دي چې یقینا امام طحاوی رحمه الله پدې کې هم اختلاف را نقل کړي دي نو هر کله چې اختلاف پدې کې راغی نو اجماع داغه نقض شو اجماع ختم شولا